الرحیم قدرمندو کتونکو دا وخت چې دی په کوز شیرپلم کې د هارون باچا د کور خواته ولاړ یم کوم چې بیګا د هغوی د خولې مطابق چې څلور نقابپوش کور ته راننوتي دي او د کور نه چې دی سونا او نقد روپۍ چې دي هغه وړي دي. قدرمندو کتونکو د کاروبار دپاره د علاقې دپاره امن او امان چې دی هغه ډېر لازمي دی او هغه چې دی سټیټ چې دی ذمواري جوړیږي. که داسې قسمه حالات جوړیږي نو د دې نه چې دی دلته کاروبار هم ختمیږي، معیشت چې دی هغه هم نشي چلیدی. د دې ځای د خلکو د خولې مطابق چې یاره داسې واقعیت چې دی زموږ په کلي کې یا په دې علاقه کې نه دي شوي چې په نقاب پوش خلک هغه د کور چاردیواري چې دی هغه پامال کوي او کور ته راننوځي او د ټوپک د شپېلۍ په زور باندې چې دی د خلکو بېعزتیانې کېږي، د خلکو د کورونو لوټ مار کېږي. نو دا یو د انتظامیې دپاره لوی سوالیه نشان جوړیږي. راځئ د هارون باچا او د هغې د کلي د خلک چې په دې اجره کې موجود دی د هغو موقف الو چې په دې حواله سوی او غوښتنه د چا نه کوي، د ذمواري د چا جوړیږي، په دغه حواله د هغو نه پوښتنه کوو. راځئ تاسو ما سره اوسئ. زما نوم حمید الله دی، موږ د دې کوز شیرپلم اوسېدونکي یو. زموږ د فروټو کاروبار دی، د شلداران او د چې دي که نه بیګا شپې 1:30 بجه وه. دا کسان دغلته زموږ شاته د کور نه یې ولاړ ده، په هغې راواغوښتو. موږ اوده وو. نو اول په ما په دې مشر ورور پسې لاړو، د باندې ټوپکې او تماچې یې کېښودې. د بیا دغه ور په مخ کې کړو، دی یې ځان سره ونیو که نه، په ما پسې یې راویستو. نو هغو سره کلاشنکوپ یې تماچې ورسره او موږ باندې ما ټوپکې کېښودې. زموږ سره څه کیش روپۍ وې هغې رانه ویوړې او 2 تولې سونې وه هغې رانه مې وړه، څه موبایل یې رانه وړلي او ښه نقاب پوش کسان وو. 4 کسان خو دننه وو، څه به کیش بهر ومو ګڼو لکه. او موږ یې بیا دغلته یرغمال کړو. هغو دننه هغه خپل سالماریان وې هغې لټولې. بیا زموږ یو وراره دی، هغه په بله کمره کې و، هغه یخ و په دغه ټایم کې. نو هغه بیا زموږ دلته ترونو زامن دي، خپلوان دي، رشته دار دي. هغه ته یې ټلیفون وکړو. نو هغه د هغه ځای نه څه فایرنګونه وکړو. نو دوی پوه شو، نو لکه دوی یو 5-6 منټ زموږ په کور کې هغسې ډېر نه دي ایسار شوي. هغې سره دوی بیا وتښتېدو لاړو. اعلانونه مو شو، زموږ د دې کلي خانان هم راغلي وو او دې کلي کې نور خپل خپلوان دي، هغه هم راغونډ شوي وو. سات پس مشران نو موږ څه غوښتنه وکړو، خو موږ له دې غله راکړي نو نور خو موږ څه نه وایو، غله دې موږ له راکړي. موږ خو په خپل تاوان نه یو، خو موږ بېعزتي شو. د کور ته خلک راغوښتي دي، بهرایي خلک که نه، موږ له دې خامخا غله راکړي که نه موږ به روډ ته به راوځو، خلکو ته به احتجاج به خامخا کوو، څه نه څه به کوو. جي زما نوم جي ناصر علي خان دی. زه د برې باندې سره تعلق ساتم. د دې هارون باچا سره تقریبا زما د 13 کالو نه تعلقات دي. د کاروبار په لحاظ باندې هم او آس هم موږ د یو بل سره ښه تعلق دی، د وروڼو په شان تعلق دی. او واقعیات چې دي نه زه خبر شوم، نو دلته رالم. خو خبره دا ده چې دلته کې په عوامو کې یو ډېر د بېچینۍ یو لهر دی. مطلب دی د دې نه مخکې خلکو دا کول چې څه بیروني عناصر راغلي دي او هغه څه په دې ملک کې افراطفري جوړوي او حالات خرابوي. بیا حکومتي صدمانې د دې تردید کېدو دغه کېدو. مطلب دلته اوس هم خلک دغه کوي. اوس کېدی شي په دې اړ کې نور داسې کسان چې خپل مقاصد حاصلوي او نوم د چا بدناموي چې په دې دغه باندې بیا به هر سړی خپل روز وړه کوي په دې معاملاتو کې. نو حکومتي سطح باندې موږ دا درخواست کوو چې لکه د خپل ریټ چې دی نه هغه دغه کې په عوامو کې د شعور پیدا کړي. خلکو ته دې ووایي چې تاسو مطلب دی په خپل دغه باندې راپاسئ، څوکۍ کوئ، دغه کوئ او الرټ اوسئ. او کم کسان چې په خپل کلي کې چکچاپېرۍ نه چې لکه دا د دې کلي سره تعلق ساتي که نه ساتي. نو یو قسمه دا معامله چې ده دا بیا تازه کېږي. نو په لاوله کې د دې دغه په کار دی مخنیوی چې دا وشي. دې کې مسله ده چې دا خو کاروباري سړی دی، مطلب دی دا منډۍ دا په هغې کې د خلکو پیسې ورسره پرتي دي، دغه زما ورسره هم پیسې پرتي دي، د بل ورسره هم پرتي دي، د بل ورسره هم پرتي دي. نو دغه حساب کتاب دغه سړی په خپل کور کې ناست دي، دغه به یو بل سړی به راځي او هغه به دغه کوي. دا لکه دا څه حساب کتاب شو؟ دا خو لکه سیفټي نشته او دغه نشته. نو دې به څه کېږي؟ خبره خو دغه ځای کې ورانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رحم باچا دی او د بیګانې واقعیاتو په حواله باندې به زه دا ووایم چې د وزیر اعلی صاحب او د عبدالله خان د کور په خوا کې زموږ د کور لوټل بیګا د شپې په 1:30 بجه باندې کسان راغلي دي. 4 نقابپوش دننه راغلي دي، باقي موږ نه دي لیدلي، بهر وو.
او زمونږ کور لوټل دی. زمونږ هغو ته درخواست دی چې هغې دې په دې باندې زر ته زره کاروایي وکړي او دا ملزمان دې په 24 غنټو کې ګرفتار کړي، ځکه چې د هغه په کور کې تقریبا چې دا واقعات شوي دي. نه دا اولنی ځل ده چې په دې کلي کې دا اولنۍ پیښه راغله او دا کلی ډېر امن و، په دې کې د دې نه مخکې څه واقعات نه دي راغلي داسې.